جلال ورکه لکه زه خشه تاسو د شو نه نه د قوانینو کې دفتر د فایل خان د مونږ سره بسوک دي ما کور ټول په اوس ټول د ما تاسو د فون نمبر بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، نصر الله خټک ما خپلانه خدمت کې حاضر شوم د تنګي نیوز نه. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، دغه افسوسناک په حواله سره تاسو ته وایم چې وختي چې دنو موږ په تنګي نیوز باندې دا خبر چې کوم دنو بریک کړی او دغه خبر چې دنو موږ تاسو ته درکړو چې د تنګي حدود معلومو وسوالو طرف نه چې دنو په پولیس پاټه باندې چې کوم څه شي کوم چې دوه کسان چې دنو هغه زخمیان دي او د وخت چې دنو په خبر ته چې هغه ریفر کیږي. دغه کم زخمیان پولیس شاته دي د وخت کې تنګي تاسو شوي تاسو کتلی شئ د نیوز کوشش باندې راز نیخ پنیغه تاسو دغه کتلی شئ. ډي اس پي تنګي ګلشیخ هم راغلی دی، سنچو صاحب هم راغلی دی، نوره کومه نقوي چې ده دا تاسو کتلی شئ. پرونه نیخ پنیغه د تنګي نیوز نه بالکل برای راست کتلی شي چې د تانا تنګي په حدود ګنډيري کې چې دنو دغه افسوسناکه پیښه مخې ته راغلی ده. کوم کې چې دوه پولیس اهلکار چې د ظفر خان ایسای او کوم شکیل خان چې دنو هغه ډرایور دی، تاسو کتلی شئ تنګي نیوز نیخ پنیغه تاسو کتلی شئ چې دغه د نامعلومو وسلوالو د طرف نه چې کوم دنو دغه زخمیان شوي دي. ګلدار خان کې ان شاء الله پته وګورئ تاسو د الله ستړي دا خاندې زه ته کېنه وېټه ډبه وویل ډسمن یې سره شي لکه بیا ډم چې لږې اوبه ځان سره واخله لږې اوبه بالکل قدرمنو کتونکو، دغه لایو او دغه افسوسناک خبر چې کوم چې په حدود کې کوم چې ګنډيري علاقه ده، ګنډيري دغه چوک نه لږ مخکې چې دی نو دغه افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده. کوم کې چې د نامعلومو وسلوالو د طرف نه چې دی نو په پولیس پاټۍ باندې چې دی نو ډزې شوي دي او دغه ډزې چې دی نو نامعلوم کسانو د دوه پولیس اهلکارو، یو ایسای ظفر خان خای ظفر خان ایسای او شکیل خان چې دنو هغه ډرایورو، دوی په موټر کې ناستو او دوی چې دی
حاجی بالکل قدرمنو کتونکو دغه لایو خبرونه تاسو لیدل شئ د وخت د تنګي نیوز نه بالکل نیغ پنیغه دغه تاسو کتل شئ چې دا د تانا تنګي په حدود کې چې ګنډيري علاقه ده په ګنډيري کې چې دینو اوس تقریبا 10 منټه مخکې چې دینو په پولیس پارټي باندې نامعلومو کسانو چې دینو هغه ډزې کړې دي زمونږ چې دینو چې باغې کې ظفر خان سای دی هغه زخمی شوی دی او ورسره چې دی نو د پولیس ډرایور دی ملګری و چې आवाज لکسم کنو आवाज خو د ما سم ضرور خو ته موبایل والیم وګوره چې ستاسو موبایل والیم څنګه دی موبایل والیم را د لکشن دی دغه کنه چې ستاسو موبایل والیم څنګه نور خو د ما आवाज ټیک دی بیا دغه د افسوسناکې پیښې حواله سره ستاسو ورور نصر الله خټک دی وخت کې د ټي ایچ کیو هسپتال تنګي هسپتال تحصیلي هډ کوارټر هسپتال आवाज کلیر نه دی دا څنګه چل دی کلیر نه تاسو کتلی چې زمونږ आवाज حواله سره دا اکثر انټرنیټ سلو وی دی وجه د ملګری و چې आवाज کلیر نه دی ملګرو اوس د आवाज حواله سره تاسو زمونږ دغه आवाज اوریدئ شئ او आवाज ټیک دی आवाज ټیک دی ملګری و چې आवाज ټیک دی ډیره مهرباني چې تاسو موږ دغه انفارمیشن راکو د आवाज حواله سره معلومات راکو موږ دا ملګرو دغه افسوسناکه پیښه حواله سره تاسو له معلومات درکم چې دا د تانا تنګي حدود علاقه ده او دا علاقه چې دا نو دا ګنډيري کم چوک چې دی نو هغه لګ خور طرف ته کومه سیمه ده आवाज اوکې د خجی ډیره مننه جی نو دغه ګنډيري دغه خور چې دی د دینه لګ اخوا چې دی نو دغه نامعلومه وسلوال چې دی نو دا غوي د طرف نه چې دی نو په پولیس پارټي باندې چې دی نو فایرینګ شوی دی کوم کې چې ظفر خان سای او شکیل خان شکیل چې دی نو هغه ډرایور دی هغه چې دی نو په دزو باندې لګیدل دي زخمیان دي او د وخت کې چې دی نو ډي سي څنګه ګلشید خان راغلی دی مظفر خان اس ایچ او عمرزی هغه هم راغلی دی او باري نفری چې دی نو هغه هم راغلی دا ګڼ تعداد کې چې دی خلک راغلي اس پی انویسټیګیشن صاحب هم راغلي دي سجاد خان هغه هم راغلي دي او دغه افسوسناکه په حواله سره موږ تاسو له دغه معلومات درکو چې د تانا تنګي حدود دی ګنډيري کې الته چې دنو دغه افسوسناکه په مخه تراغلي ده کوم کې چې دوه پولیس اهلکار دي چې د یو ظفر خان ایسای نوم دی او بل چې دنو شکیل خان نوم دی هغه چې دنو السلام علیکم سر السلام علیکم څنګه سر خیر ټیک ده سر دې پدونه نه مهرباني اوسه انفارمیشن صرف دغه د چیرې په موبایل ډزې شوې د پولیس اړوند خپل حال ټیک ده زخمیان تاسو وکړه بالکل جی شاور طریق پر ټیک ده سر ډیر مننه سر ثانک یو سر ثانک یو بالکل جی اس پی انویسټیګیشن سجاد خان دغه معلومات راغل چې دغه کم معلومات چې موږ سره دینو دغه صرف دومره معلومات دي چې د تانا تنګي حدود دی ګنډيري کې او ګنډيري چې کم دغه چوک دی نو دغه خپل طرف څخه چې دینو نامعلومو وسلوالو د طرف نه چې دینو په پولیس پارټي باندې ډزې شوې دي په کم کې چې دغه ظفر خان سای چې دی هغه زخمی شوی دی او شکیل چې دینو هغه ډرایور د شکیل خان هغه ډرایور دی هغه هم چې دینو زخمی شوی دی د وخت تاسو لیدل چې هغه تنګي هسپتال ته وړل شو کم فرست ایډ چې دی ابتدایي طبي امداد چې دی نو هغه ته ورکړل شو او اوس چې دینو د نور علاج لپاره چې دینو هغه په خبر هسپتال ته ریفر شو په دې کې زمونږ چې دینو ظفر خان کم چې په دغه کې زخمی دی هغه سره زمونږ خبرې وشوې نو هغه مونږ ته ویل چې مونږ په موټر کې ناستو او د موټر نه چې مونږ دغه شویو دلته کې راغلو ګنډيري ته چوک کیو او کله چې دغه خپل طرف ته مونږ کوزیدو نو دغه تل کې نامعلومه کسانو چې د مخ کې نه ناست ول کې او دا غوي د طرف نه چې دنو مونږ باندې ډزې وشوي او مونږ غوي چې مونږ په غش باندې په موټر کې مونږ غش کو د کم چې ظفر خان سای دی د ګنډيري چوکې په علاقه کې د تانا تنګي علاقه دا ګنډيري چوکې حدود دي هغه کې چې دنو ظفر خان چې دنو هغه
هغوی چې کوم دنو غش کو په موټر کې هغوی تللو او ورسره چې دنو شکیل چې دنو هغه ډرایور او هغه ګاډي چلو ظفر خان چې دنو هغه سره مخکې ناستو او په دغه دوران کې چې دنو د نامعلومو وسلوالو د طرف نه چې دنو په دغه پولیس پاټه باندې ډزې شوې دي په کم کې چې ظفر خان سای چې دنو هغه زخمی شوی دی او ورسره چې دنو دغه شکیل ډرایور هغه هم زخمی شوی دی دغه نفس چې دنو دغه وقوی نفس چې دنو خلکو پولیس چې دی اس ایچ او او ډي اس پی تنګي ګلشید خان چې دنو هغه وقوی ته ځان ورسو او دغه زخمیان چې دنو تنګي هسپتال ته وړل او په تنګي هسپتال کې دا غوي فس ایډ شو کم طبي ابتدایي طبي امداد شو هغه غوي ته ورکړی شو او دغه نفس چې دنو هغه دغه کسان تاسو لیدل تنګي نیوز په شیشه باندې تاسو لیدل چې هغه د پیښور هسپتال ته چې دنو ریفر کړی شو دلته تنګي هسپتال ته ټي ایچ کیو هسپتال ته تحصیل هډ کوارټر هسپتال ته چې دنو اس پی انویسټیګیشن سجاد خان هم راغلو ډي اس پی تنګي ګلشید خان هم راغلو او ورسره چې دنو اس ایچ او عمرزی هغه هم چې دنو راغلو غوي سره چې دنو زمونږ خبره سجاد خان سره شو غوي چې موږ ته دومره معلومات نشته خو دغه معلومات دي کوم معلومات چې موږ تاسو له درکړل چې صرف دومره معلومات دي چې په پولیس پاټه باندې نامعلومو کسانو ډزې کړې دي کم کې چې ظفر خان ایسای زخمی دی او شکیل ډرایور دی د موټر ډرایور هغه چې دنو هغه زخمی شوی دی نور معلومات د پاره بیا چې څومره معلومات را دي نو ان شاء الله تاسو ته به موږ راځو او دا معلومات به درکو او خپل رور نصر الله خټک له اجازه ورکړي چرته چې خوشاله آباد بریالي اوسئ